حدثنا محمد بن كثير، دا محمد بن كثير چې کوم دی دته وی ابو الولید محمد بن كثير العبدي البصري. امام بخاری ادنا تقریباً 65 روایتونه نقل کړي، تقریباً لګ وګ نه پوهېږم چې ابن حجر اسقلانی رحم الله یا خود هغه د عادت کې سپاتې شوی دی، هغه لیکي چې 3 احادیث ته نقل کړي چې دا خطا کم ځای شوی دی. ارشاد الساری کې هغه لیکلي دي چې دا 3 حدیث نقل لي. الله اوس خدا سم مسله نه اوس شامله کې نو ورکړه نه لکه شامله کې وګه چې حدثنا محمد بن كثير کلیک کنه تا د ټول روزي مخ یو ګوره به پته ولګي. اوس خدا مسله نشته دی، پته لګيږي نه چې دا غلطي چا نه شوې ده، آیا حافظ ابن حجر نه شوې ده، سو عدد وړاندې رسته شوی دی، کمپوزنګ غلطي ده، کاتب غلطي، اس پته نه لګي. په دې کتابونو لیکلي شوي واقع ده. حدیث الساری کې ابن حجر هم لیکي او په دې د جرجانی کتاب د مستقل اسامی شیوخ الامام البخاری. ازم کوشش تا کوم تر دې وخت پورې چې موږ دا کوم مستدان ویلې دي دا ټول تقریبا ما یو صفحه کې 2 صفحه کې په جنګلو کړی دا. یکه فائدہ دی چې انسان ته پته وي او د استاد حیثیت ورته معلومي. دا چې کوم استاد دی محمد بن كثير نو د په باره کې کتاب خو موږ سره نشته دی، وار کې نیټ باندې موجود دی. د کتاب نوم دی سوالات ابن الجلید، د نوم دی سوالات ابن الجنید ابو اسحاق ابراهیم بن عبدالله الختلی. دا د یحیی بن معین شاګرد دی. د دیوی ما د یحیی بن معین نه تپوس کړو، اول بل چا کړو، دیوی 357 صفحه کې وسئل یحیی عن محمد بن كثير العبدي البصري. دا کوم د استاد ته د په باره کې تپوس کړی شو. فقال كان في حديثي الفاظ حدثنا ابو اسحاق كانه ضعف. اچھا زونه ته مطلب نه پوهیږي څه مطلب ہے د ابو اسحاق په سند باندې سا حدیث بیانې داغه الفاظ صحیح نه دي. دا د اعتراض دی، د یحیی بن معین اعتراض دار چې د ابو اسحاق نه د کوم روایت تخلی هغه صحیح نه دي. او صحیح نه دي څه مطلب نه چې وا تحقیق کو ناغه مطلب دا غدارې چې غیر مرفوع احادیث او د ابو اسحاق په سند چې د کم نقل کی ناغه د مرفوع ذکر کوي. دا غلطی شو، خطا شو. ذکر دی وی کان نه ضعف. طبیعت 344 نمبر باندې لکی په خپل ابن الجنید چې سوال تو یحیی بن معین انا بعد ذلك عن محمد بن كثير العبدي. ما تپوسو کو د یحیی بن معین نه دین رستو پخپلا چې محمد بن كثير عبدي څنګه راوي دی. فقال لم يكن يستاهل ان يكتب عنه. د دې اهل نه دی چې داغه د حدیث لګلی شي، یعنی متروک ته داغه باندې د دې اهل نه دی چې داغه د حدیث لګلی شي. دارن وای صاحبان ته چې دا ریس جواب کړي. سوالات ابن الجنید ایک دا عبارت د دې خ جواب چې کوم دی هغه حافظ ذهبی لیکلی سیر اعلام النبلاء لسم جل صفحه 384 دغه عبارت نقل کړي. روا ابن الجنید الختلی عن یحیی بن معین قال لم يكن يستاهل ان يكتب عنه. قلت الرجل ممن ظفر القنطره. بس دارسی اصلاح وکړه خودنه وغیرہ. دا محدثین چې د دې د بعض خلق ځان له اصطلاحات سخاغه اصطلاحاتی چې هغه عام لګته دا حدیث منکر دی، دا ضعیف دی، دا موضوع دی، دغه څه مسله نشته. خو بعض محدثین داسي چې داغي ځان له مخصوص اصطلاحي جوړ کړي او چې تاسو داغي پته نه ته وایي چې دې څه مطلب شو. الرجل ممن ظفر القنطره لفظي معنی سره ډېر راګه د خطر
لیکن درې جملې مطلب د محدثینو په نزد دا نه دی، هغه دا دی چې لا یلتفو الی ما قیل فیه، د چا باره کې چې دا ووایي چې دا سړی ظفر القنطره، د دې مطلب دا دی چې د په باره کې څوک څه وایي قابل قبول نه دي. دا اشاره د هغه د ابن معین د قول طرف. بیا لیکي چې وما علمنا له شیئا منکرا یلین به، هغه دا څه خبره نه ده کړې چې هغې ته مونږ منکر قول وایو او د هغې د وجې دې ته ضعیف وایو، بلکې دی یو قدم پورته شوی دی. دی وایي ولا ریب ان ابا الولید احفظ منه وارفع. دا کم زمونږ د امام بخاری راوي چې محمد بن کثیر دی چې کم دی په کم چې ابن معین رحمه الله تنقید کوي، نو دا د بخاری راوي دا د ابن معین نه احفظم دی او ارفعم دی. یہ ته انصاف وایي، د انصاف کوي. د حیثیت هغه نه د ابن معین، د ابن معین حیثیت د ابوالولید نه ډېر ښکته دی، د حفظ لحاظ سره هم د درجې لحاظ سره. خدا که دا عبارت تا ته زه نه یم او دغه اعتراض په تاسو وکړي چې جی په بخاري کې خدا سے راویان دي چې محدثین په هغې تنقید کوي. کوم کتاب چې لیکلی شوی دی په هندوستان کې د اظهر میرټي، ایک یو اعتراض دا هم ده چې امام بخاری د ضعیف راویاو نه حدیث اخلي، او د الله فضل دی زمونږ مسلمانان د دې مشغله دا ده چې یو بل ته کافر ووایي. د دې سوال جواب یې چا نه دی کړی، کوي نه څوک د سر نه، الله توفیق نه ورکوي. زمونږ استاد محترم وفات شوی دی اوس، عبدالقادر شیخ عبدالقادر سلیمان رحمت الله تعالی علیه، ډېر قابل استاد و. دا به کله کله مونږ ته یو خبره کوله، زه چې دې دور باندې سوچ کوم ډېر خفګان راشي. هغه به وایي من حیث القوم زمونږ نه الله ناراض دی، من حیث القوم. په دې وجه باندې مونږ کې داسې خلک چې هغه د اسلام دفاع وکړي ډېر کم دي. هر سړی د خپل مسلک دفاع کوي، بس د اسلام دفاع څوک نه کوي. د امام بخاری د احادیثو نه دفاع دا دفاع ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. الدفاع عن احادیث الامام البخاری الدفاع عن النبی صلی الله علیه وسلم، دا جمهور رائے ده. دا زمون خلک خو چغې وایي هسې، لیکن چې کله د قرات خلف الامام او دا خبرې راشي نو بیا امام بخاری له صفر کې ضرب ورکړي. فقهي مسلک کې اختلافي ټیک ده، اجتهادي مسایلو کې، لیکن امام بخاری ته بدرت مه وایه. دا ټول کوي، دا څومره خلک چې دنیا کې دی نن دا ټول دغه چل کوي، دا ډېر غلط طریقه ده. بیا د حافظ ذهبي بل یو کتاب دی تهذیب الکمال، کوم چې د حافظ مزي کتاب دی، کافی غټ کتاب، یو ډېره ښه بیبلوګرافي ده پای کې د زرګونو کسانو. د هغې دوه تلخیصات لیکلی شوي دي. یو تلخیص د هغې ابن حجر اسقلانی رحمه الله لیکلی دی تهذیب التهذیب، او یو دا د حافظ ذهبي کتاب دی تذهیب و تهذیب الکمال. دا تذهیب متل لفظ لګي وړوکی نه دی چې ته وړوکی کتاب دی. د اتم جلد کې دغه خبرې لیکي. محمد بن کثیر العبدی صفحه 265 اور 266 اولې داغه حال ذکر کړی دی چې عن اخیه سلیمان، د خپل رور سلیمان نه نقل کوي. دا عجیبه د الله کار دی. بس سلیمان د نه 50 کاله مشر دی، دا هغه رور دی. یعنی سلیمان د 50 کاله مشر دی، د دې میانځ کې آپس کې 50 سال د هغه خو به څو عمر دا اخذ حدیث کو نه اخذ حدیث لپاره کم سے کم 2 کاله خو شرط ده. نو داسې الله اولاد ورګي چې 57-58 سال پس چې کوم دنو چاله بچي وشي. حدیثونو کتابو سړی ګوري عجایب غرایب راځي مخله. دا خبره ابن سعد هم لیکلی ده، سار ما کتل نو دی لګي قال ابو حاتم صدوق فلان فلان. بیا لګي احمد بن ابي خیثمه وی چې ابن معین ویلیو چې لا تکتبو عنه فلم یکن بالثقه،
तो दे अबुल वलीद दा चाचा मुंग जिक्र को मोहम्मद बिन कसीर दना लिकल मकवे जगह से कनो दा इब्न माइन वेली दे कुल तो देवस दागी जवाब की चना काबिल इब्न माइन ला तक्तुबु अन्हु वलैसा बिसिका इन्नमा क़ालहु फ़ी मोहम्मद बिन कसीर अल-फ़हरी दा खबर आगा दा मोहम्मद बिन कसीर बारे के ना दकड़े कम चे जमुंगा अबुल वलीद दे बल्कि दा दकड़े दा मोहम्मद बिन कसीर अल-फ़हरी पर बारे असल के ज़ईफ़ सड़े दा गदे दा नाकिल चे कम दे ख़ता शेर मोहम्मद बिन कसीर अल-फ़हरी नज़ील व बगदाद व हुआ शामीयुन। अब यार आगे वजह नूर खुद ली चे दा चल तबार के दाए तराश चिकम की पैमाम बुखारी रहमहुल्लाह चल दा रावी दा उस्ताद ज़ईफ़ दे ला लई सब ज़ईफ़िन दा ज़ईफ़ न दे दा कौल ख़ता दे।